أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسپارا آيات نمبر 61 وهو القاهر فوق عباده او هغه الله غالب دی فوق عباده پخپل بندگانو باندې ويرسل او رالیگی اغا علیکم پتاسو باندې حفاظت کونگی پرشتے حتی تردی پوری اذا جاء احدکم الموت هر کله چې راشي تاسو نه یو کستا الموت مرگ توفته نروح قبض کړي هغه پرشته نروح قبض کړي د هغه رسولنا زمون فرشته وهم لا يفرطون او دوی هیڅ کوتاهی نه کوي نو انسان باندې الله پاک جل شانه په هر انسان باندې الله فرشته مقرر کړي او دا فرشته د سره وی د حفاظت کوي کوچره دا فرشته الله نه پیدا کړي نو دا انسان دی به د شیطانانو او جناتو یو من د بار ژوند د نوې پرېخي کوچره الله دا اختیار ورکړي هر ټیم د شیاطین د انسان او د مسلمان په نقصان کې لګیدلی وي خدا فرشته حفاظت کوي جنات د په نقصان کې لګیدلی وي خدای فرشته حفاظت کوي نو الله جل شانه په هر انسان باندې 304 فرشته دا مقرر کړی وي دا د حفاظت کوي او بیا دا بدلیږي هم د سحر په ټیم کې او د مازیګر په ټیم کې د دې ډیوټي بدلیږي نو دا فرشته د انسان حفاظت کوي تر دې پورې چې د انسان ته مرګ راشي نو چې مرګ راشي نو دا فرشته بیا د دې مرګ اسباب وته پیدا کی بس د چې کله مرګ راغی دی یو چیز نه مقرر د فرشته خپل حفاظت پری دی بس الله پاک مړ کی نور الله جل شانه د انسان د حفاظت لپاره دغه فرشته مقرر کړی خي طرف نه غس طرف نه شاد نه مخ کې نه دا ټول د انسان د فرشته حفاظت تاسو بریدلی انسان کې چې کم نازک زینو دا الله بچ کی ډیر کم ګوس چرته ولګي کانه راشي اکثر دا روزه ولګي کانه راشي سترغلې ولګي سترګول الله بچ کی اکثر دا د غړو د سړی لون سیز ورتاو کی هغه ترسکا شروع کی نو ارزه د غړو د اساس کې ورسي د سترګ الله بچ کی نو دا پرشته الله د انسان باندې لګولي د حفاظت کوي هر ځای کې د حفاظت کوي خو چې کله د مرګ نیټه پوره شي د یو سیز نه مقرر وي الته حفاظت پری دی انسان ته الله مرګ واقع کی نو دا پرشته الله پاک جل شانه په هر انسان باندې مقرر کړی دی او دا پرشته خپل ډیوټي صحیح طریقې سره ادا کی او بیا الله فرمایي چې کله تاسو له مرګ راشي نو بیا مرګ د انسان نشته دی د انسان ختمېدل نشته دی مرګ شته دی خو مرګ
د یو دار نه منتقل کېدل بل دار ته، د دنیا نه منتقل شي آخرت ته، عالم برزخ ته، د عالم برزخ نه منتقل شي عالم آخرت ته. انسان عالم الارواح کې دی، بیا د عالم الارواح نه د مور رحم ته منتقل شي، بیا د مور د رحم نه د دنیا خېټې ته منتقل شي، بیا د دنیا د خېټې نه د قبر خېټې ته منتقل شي، او بیا د قبر د خېټې نه د آخرت خېټې ته منتقل شي، بیا یا جنت ته لاړ شي یا جهنم ته لاړ شي. کو جنت ته لاړ شي او همیش دپاره به چې کوم دی ژوندي وي او هغه مزې به چې کوم دی اخلي. کو جهنم ته لاړو نو همیش دپاره انسان باندې مرګ نه راځي، دی مړ کېږي نه، د صرف انتقال کېږي د یو عالم نه بل عالم ته. نو الله پسې وروستو فرمایي چې تاسو بیا هغې مولا طرف ته چې حق مولا دی هغه طرف ته به تاسو واپس کولی شئ، او بیا د هغې الله اډر چلیږي، دنیا کې هم آخرت کې هم د هغې الله لره اختیار دی د هر یو څیز. او بیا د انسان په زړه کې دا خیال راځي چې دا په کروڑونو اربونو انسانان دي، نو د دې دا حساب به څنګه اخلي، د دې دا حساب به چې کوم دی څنګه کوي. نو سره وروستو الله فرمایي وهو اسرع الحاسبین، هغه ډېر زر حساب کوونکی دی الله پاک. د الله پاک حساب په خپل ځان باندې مه قیاس کوئ، یعنی انسان ته دا کار ګران دی چې د دومره خلکو حساب کتاب به کوي. موږ د یو دوکان حساب کتاب نشو کولی، د خپلې کورنۍ حساب کتاب نشو کولی. نو انسان ته ګرانه ده، خو الله پاک جل جلاله ته هیڅ یو څیز ګران نه دی، هغه ډېر زر حساب اخیستونکی دی. نو فرمایي وهو القاهر، او هغه الله غالب دی فوق عباده په خپلو بندګانو باندې. ویرسل، او رالیږي هغه الله رالیږي علیکم په تاسو باندې حفظا حفاظت کوونکي فرشتې، حتی تر دې پورې اذا جاء هر کله چې راشي احدکم یو کس نه تاسو ته الموت مرګ توفته نو روح قبض کړي د هغه رسولنا زمون فرشتې، وهم لا یفرطون، او دوی هیڅ کوتاهي نه کوي د الله په حکم کې. دغه فرشتې د الله په حکم کې هیڅ قسمه کوتاهي نه کوي. ثم ردو، بیا به واپس کولی شي، ثم ردو، بیا به دوی واپس کولی شي الی الله، الله طرف ته، مولاهم الحق، چې د دوی مولا حق دی، چې د دوی مولا دی او حق دی. الا خبردار، له الحکم، د هغه دپاره اختیار دی، د هغه د فیصله ده، د هغه حکم دی. وهو اسرع الحاسبین، او هغه ډېر زر حساب اخیستونکی دی. قل اوه د ای پاک حبیبه من ینجیکم، چې څوک نجات درکوي تاسو ته. الله فرمایي د خلکو ته ووایه چې من ینجیکم، چې څوک نجات درکوي تاسو ته من ظلمات البر، د تیارو د وچې نه، والبحر، او د تیارو د سمندر نه. تدعونه، تاسو بلې هغه الله، تضرعا په عاجزۍ سره، وخفیتا او په پټه سره. تاسو په عاجزۍ سره هم هغه الله بلئ، عاجزي خپله ښکاره کوئ او الله ته چغې شروع کوئ، او په پټه سره په زړه کې هم په اخلاص سره هغه الله بیا بلئ. نو ظلمات، دلته کې ظلمات دا تیارو ته ویل شي، تیارې جمع راوړي دي. ظلمات دا د ظلمتون جمع ده، دا د تیارو جمع ده، تیارې. نو د دې نه ظاهري تیارې هم کېدی شي، د شپې تیاره، د سمندر د چپو تیاره، د وریځې تیاره، د ګرد او غبار تیاره. نو د دې وجې نه چې کوم دي ظلمات دا جمع راوړي دي. خو جمهور مفسرین وایي چې دلته د ظلمات نه چې کوم دی مراد مصیبتونه دي، تکلیفونه دي، عامې تیارې ته مراد نه دي. جمهور وایي چې د دې نه مراد تکلیفونه دي، مصائب دي، سخت دي. نو تکلیفونه دې مراد دي. نو که په سمندر کې تاسو باندې تکلیف راشي نو هم هغه الله بلئ، او که په وچه در باندې تکلیف راشي نو هم هغه الله بلئ. د ابو جهل زوی عکرمه چې کله مکه مکرمه فتح شوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان مکه مکرمه ته داخل شو، مسلمانانو اعلان وکړ اے د مکه خلکو، څوک چې مسلمانېږي، کافران یې، مشرکان یې، مسلمانېږي، ایمان قبلوي، ایمان راوړی نو هغه پاتې شي، او څوک چې ایمان نه قبلوي، جنګ کول غواړي نو موږ سره جنګ وکړي. نو عکرمه دا د ابو جهل زوی،
د وی چې نه زه ایمان راوړم او نه ستاسو سره د جنگ طاقت لرلی شم. نو دی او تختید د مکې مکرمې نه ووت، لاړو د سمندر غاړې ته، او چې کله د سمندر غاړې ته ور ورسېدو کښتۍ ته وخت، کښتۍ روانه شوله. چې کله دا کښتۍ د سمندر د منځ ته شوله او دا کښتۍ د ګډو وډو چپو راواغېستله، نو پکې دننه مشرکان نور هم ناسو، نو هغوی ټولو چې کوم دی لات او منات او غزا او نیلا د خپلو بوتانو د چې کوم دی چغې شروع کړې. نو د کښتۍ هغه مانکې چې دی هغه ورته وی لات او منات او غزا ته چغې مه وهئ، رب محمد ته چغې ووهئ. د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم رب دی هغه ته چغې ووهئ. دلته کې د لات او د منات او د غزا د هغې چغې کار نه کوي، دلته صرف د رب محمد چغه کار کوي چې الله ته چغه ووهئ. نو ټول په یو ځای باندې الله طرف ته متوجه شو. چې کله متوجه شو الله پاک جل جلاله طوفان ختم کو او کښتۍ سي شو، روانه شو په سمندر کې. د اکرمه د کښتۍ د مانکي ته وی داسې کار وکړه چې ما کوز کړه، سمندر غاړې ته ما بوزه، ما کوز کړه. هغه ورته ولې؟ نو هغه وی زه خو د مکې نه په دې وجه راتښتېدم چې ما وی زه صرف یو الله نه منم، زه سره نور خدایان منم. نو چې دا زمونږ د خدایان د لات او منات او غزا دی دلته کې کار نشي ورکولی، نو زه بیا راتښتېدم مثلا، خو لړ بشم او د رب محمد باندې به ایمان راوړم او مسلمان بشم. نو اکرما د هغه ځای نه چې کوم دی را روان شو او بیا ورسره دا خبره هم وکړله چې د الله پیغمبر ډېر ښکلي اخلاق وله الله ورکړي دي، ما به معاف کړي. نبي علیه السلام ته د وحي په ذریعه باندې پته ولګېدله چې اکرمه را روان دی او ایمان راوړي. نبي علیه السلام صحابه ته ووی چې دې راځي ایمان راوړي، خو د اکرمه په مخ کې به د ابو جهل بد نه وای، ځکه د هغه پلار دی چې به خامخا خفه کېږي، نو د هغه په مخ کې به د ابو جهل بد نه وای. نو هغه هلته کې د کښتۍ نه راکوز شو، راغی بیا ایمان یې راوړ. نو چې کله انسان باندې تکلیف راشي او د ټولې واسطې ختم شي، دقه ټیم کې بیا چې حقیقي الله دی زموږ اساس د ټولو یو رب دی، هغه رب ته بیا انسان چغوي. او په کار هم دا ده چې په سخته کې هم الله طرف ته انسان متوجه شي او په راته کې هم الله طرف ته متوجه شي. په سخته کې به هم الله ته چې کوم دی جاړو او په راته کې به هم د الله پاک جل شانه شکر ادا کوو. حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان دی په راته کې چې کوم دی الله پاک یاد کی، په خوشحالۍ کې الله یاد کی، نو چې کله د باندې سخت راشي او دی بیا الله ته چغه کوي، نو فرشتي وایي یا الله پاک ډېر اشنا آواز دی چې د کمزوري بنده دی او الله فوراً مدد وفرمایي. او چې کله انسان پر راته کې الله نه یادي او په سخته کې دی الله یاد کی، نو فرشتي وایي څنګه ناشنا آواز ده، خو موږ نه پېژنو. نو په سخته کې به الله پاک یادوي. څومره سخته انسان باندې راشي بل څوک نشي لرې کولی، یو الله به یې لرې کړي. البته څومره اسباب چې دي نو دا د الله نعمت ګڼل استعمالول، خو د اسباب په حیثیت سره استعمالول چې دا اسباب دي جوړي به مې الله، خدا د الله نعمت دی الله را لېږلي دي استعمالوم. انسان بیمار شي نو دوی به خامخا کوي، په دې نیت باندې به کېږي چې دا الله موږ دپاره یو نعمت را لېږلی دی او د الله د نعمت شکریه دا ده چې هغه نعمت صحیح طریقې سره استعمال شي. نو استعمالو به اسباب او نتیجه به په الله باندې پرېږدو. یو کس بیمارو، ډېر سخت بیمارو، ډاکټرانو باندې وګرځېدو، نه ټیک کېدو، ایوب نوم ایوب. اخره کې چې کوم دی د شپې الله ته ودرېدو، یا الله پاکه وي زما نوم ګورې ایوب دی، خو ګورې زه ایوب علیه السلام نه یم، دومره سخته چې را باندې راولې نو په ایوب علیه السلام خو د ډېرې سختې راوستې، خو ستا پیغمبر و. نو الله پاکه زه ګورې ایوب علیه السلام نه یم، عام ایوب یم، ستا یو عام چې کوم دی بنده یم، امتي یم، کمزور یم، الله ما جوړ کړي. د شپې الله ته وژړل چې سار شو، په شپه شپه کې الله جوړ کړي. نو سخت د انسان نه دا الله لرې کوي او الله طرف ته به مونږ او تاسو هم رجوع کوو. مشرکانو ته هم دا وایي چې تاسو الله طرف ته په سخته کې رجوع کوئ، نو په راته کې ورته رجوع کوئ. نو فرمایي قل اوه ورته ای پاکه حبیبه من ینجیکم، څوک نجات درکوي تاسو ته من ظلمات البر، د تکلیفونو د وچې د تکلیفونو نه، والبحر او د تاسو چې په حالت ته سفر کې او تکلیف ته جوړ شي، په وچه کې تکلیف ته راورسي، په سمندر کې تکلیف ته ضرورسي، نو څه کوئ؟ تدعونه، دوی بلی هغې الله لره، تضرعا په عاجزۍ سره، و خفیة او په پټه سره. او دوی وایي او وایي تاسو لئن انجانا، کو چرې نجات دې راکړو مونږ ته، کو چرې نجات میلاو شو مونږ ته من هذه د دې مصیبت نه، لنکونن من الشاکرین، نو خامخا به شو مونږ د شکرګزار بندګانو نه.
الله کو د دې غم نه درته نجات راکو نو موږ به ستا شکر ګزاره بندګان جوړ شو. چې کله بیا هغه تکلیف ته الله لرې کړي او ازلي بدبخت وي نو هغه بیا ایمان را نه وړي او چې د چا په قسمت کې الله ایمان لیکلي چې بس ایمان راوړي. قل اوه ود ایبک حبیبا الله تعالی ینجیکم نجات درکوي تاسو ته من هذا دغه تکلیف نه ومن کل کرب او د هر غم نه ثم انتم تشركون بیا تاسو شریکان جوړوي ثم انتم تشركون بیا تاسو شریکان نیسئ الله لرا. قل اوه ود ایبک حبیبا مخکې الله تاسو کې څوک دي چې تاسو ته نجات درکوي د سمندر او د وچې د دواړو د تکلیفونو نه نو ټولو خلکو ته پته ده دا خبره د ټولو په نيز د مشرکانو د ټولو په نيز باندې مسلمه خبره ده چې نجات ورکوونکی الله دی. نو الله نبی علیه السلام ته فرمایل قل او فرمایو چې الله ینجیکم چې الله پاک نجات درکوي تاسو ته من هذا دې تکلیف نه ومن کل کرب او د هر قسم غم نه ثم انتم تشركون بیا تاسو شریکان جوړوي الله را. قل اوه ود ایبک حبیبا هو القادر دا الله قادر دی علا پدی خبر باندې ان یبعث دا چراولی علیکم پتاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم ستاسو د پاسنا او من تحت ارجلکم ستاسو د خپو د لاندې او یلبسکم یا تاسو ګډ وډ کړي شیعا په ډلو کې په اختلافاتو کې ويذيق وبسکوي بعضکم بعض تاسونا بأس بعض ويذيق او وبسکوي بعضکم بعضو د تاسو ته بعضو د تاسو نه بعضو ته بأس بعض د بعضو جنگ یعنی د عذاب بتاوس ته د جنگ نو درې قسمه عذابونه دي کې بیان شو. الله پاک په دې قادر دی چې تاسو باندې د بارنه عذاب راولي الله په دې قادر دی تاسو د خپل لاندې عذاب راولي او الله په دې قادر دی چې تاسو خپل کې اون خلی اختلافات تل پیدا کی بعضی غالب شي بعضی مغلوب شي خپل کې اون خلی د درې قسمه عذابونه نو دا په مخکنو امتونو باندې راغلي دي د بارنه عذابونه راغلي دي د لاندې عذابونه راغلي دي او د غرنګي یو بل سره په خپل کې اختلافات پیدا شوي نو د بعضی عذابونه د قوم نوح علیه السلام په قوم باندې راغلی د باران په باران وشو باران سیلابونه رالل هغه به ډوب شو او د لاندې نوم د دې لپاره وبراوته د قوم نوح علیه السلام چې کم قوم په دې د لاندې نوم وبراوته د پاسه نه په باران وشو د لاندې نه په وبراوته غرق شو. قوم عاد مضبوط وجودونه د بارنه په هوا رااله هوا کې یو بل را پرې خودل اتر ورځې په دغه هوا چلیدل ټول د کجورو تانو په شان پراتو ټول ختم. قوم سمود باندې چې کوم دي چې وستله د لوط علیه السلام په قوم باندې د برنه عذاب راغلی د برنه په کانی چې کوم دی راوځي د غرنګي قارون چې قارون باندې د زمکه عذاب راغلی د لاندې نه په عذاب راغلی مطلب زمکه ځان تراخلی دی یتجلجل فی الارض نبی اسلام فرمایي دی تر قیامت پورې چې کوم دی په زمکه کې چورلی قیامت پورې پس مکه چې کوم دی پکاته روان دی. د غرنګي په فرعونانو باندې ډېر عذابونه د وینې عذاب پر راغلو هر لوهي کې به وینه وا د سینځخانو عذاب پر راغلو په هر لوهي کې به سینځخانو تر دې پور چې خلې ته بینونه به خلې ته کول نو به د سینځخ ټوپو سینځخانو عذاب پر راغلي نو د بره نه به عذابونه راغلي د کس نو الله د بره په عذاب باندې قادر دی د کته عذاب باندې قادر دی. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د پاسنه عذاب د دینه مراد ظالم بادشاہ دی چې الله باندې ظالم بادشاہ مسلط کی او د لاندې عذاب ستار رعایه دي ستا چې کوم نوکران دي ستا چې کوم اولاد دي دا بستان نافرمان شي او دی بستا په کار کې ټګای کول شروع کی بیمانی کول به کوم دی شروع کی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي هغه دا تفسیر کی نو دا عذابونه الله جل شانه چې کوم مخکې راوستي دي وسم قادر دی. قل اوه ود ایبک حبیبا هو القادر اغه الله قادر دی علا بدی خبر باندې ان یبعث دا چې راولي علیکم پتاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم ستاسو د پاسنا او من تحت ارجلکم ستاسو د خپو د لاندنا او یلبسکم دا چې ګډ وډ کړي تاسو شیعن په اختلافاتو کې
په ډلو کې په فرقو کې ويذيق وبسکوي بعضکم بعض د تاسو نه بأس بعض د بعضو جنگ وبسکوي بعضکم بعض د تاسو نه بأس بعض د بعضو جنگ د بعضو جنگ به تاسو ته عذاب د جنگ په تور کې وسکوي انظر وګوره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې کړې دي چې خدای پاک زما امت په یو ځای باندې مه هلاکوي الله داسې ظالم بادشاہ یا داسې قوم په مسلط کوي چې زما امت په یو ځای باندې ټول ختم شي یا داسې عذاب په الله مراولي زلزله چې زما ټول امت په یو ځای باندې ختم شي څنګه چې نور امتونه په یو ځای باندې ختم شي داسې به مراولي او بیا دا دعا کړې چې الله پاک زما په امت کې د اختلاف نه وي دی ټول چې کوم دی په یو طریقه باندې روان وي او دې کې د اختلاف نه راځي جنگ جګړې دې پکې نه راځي نو دغه دعا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه قبول شوی اختلاف دا تر قیامت پورې جنگ جګړې خونریزي دا تر قیامت پورې دا دعا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه قبول شوی نو دا جنگ به جاری وي انظر وګورا کیف نصرف څنګه مونږ اړو راړو الآیات آیاتنا لعلهم يفقهون د پاره دې چې دوی پوه شي انظر وګورا کیف څنګه نصرف مون بیانو الآیات آیاتنا لعلهم يفقهون د پاره دې چې دوی پوه شي یا نصرف قسم قسم بیانو الآیات دلیلنا د الله په وحدانیت باندې لعلهم يفقهون د پاره دې چې دوی پوه شي وکذب او دوی دروغ وګڼل وکذب او دروغ وګڼل به دغه عذاب قومک قومستا وکذب او دروغ وګڼو به دغه عذاب دی دا هیڅ کوم نه ضمیر شې دا یا قران ته راجع دی یا عذاب ته راجع دی نو قران ته راجع شي نو بیا وکذب به او دروغ وګڼو دا قران قومک قومستا او کو عذاب ته راجع شي نو بیا به معنی دا شي چې وکذب او دروغ وګڼو به دا عذاب قومک قومستا وهو الحق او دا حق قل اوه ودا ایبا حبیبا لست علیکم بوکیل نیم پتاسو باندې بوکیل نگهبان ذمہ دار کو یردا عذاب در باندې راغی زبیا تاسو د عذاب نه نشم بچ کولی تاسو د عذاب درو غنه لكل نبأ د هر خبره د پاره مستقر یو وخت مقرر وي وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ دغه مقرر وخت پراشي د عذاب په شکل کې عذاب ټیم براشي عذاب بدر باندې راشي یا بمړ شي د مان ورستو پر په عذاب کې مبتلا شي لكل نبأ د هر خبره د لپاره مستقر یو وخت مقرر وي وسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ وهو القاهر او هغه الله غالب دی فوق عباده بخبل بندگانو باندې ويرسل او رالیږي او هغه الله رالیږي علیکم بتاسو باندې حفظا حفاظت کوونکی فرشتي حتی تر دې پورې اذا جاء هرګل چراشي احدکم یو کست د تاسو نه الموت مرګ توفته نروح قبض کړي د هغه رسولنا زمون فرشته وهم لا يفرطون او دوی هیڅ کوتاهی نه کوي د الله د حکم ثم ردوا بیا به واپس کړي شي الی الله طرف ته مولاهم الحق چې هغه مولا دي د دوی په حق باندې الا خبردار له الحكم د هغه د بار اختیار دی وهو اسرع الحاسبين او هغه ډیر زر حساب اغستونګي دی قل او ايو د ای بغه حبيبا مَن ينجيكم چې څوک پر نجات درګي تاسو ته من ظلمات البر د وچې د تکلیفونو نه والبحر او د سمندر د تکلیفونو نه تدعونه تاسو بلها هغه الله لرا تضرعا بعاجز سرا وخفيه او بپټ سرا لئن انجانا تاسو وای کچر نجات را کو مونږ ته من هذه د دې تکلیف نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا به شو مونږ د شکر گزارونه قل او ايو د پاک حبیبا الله ينجيكم الله نجات درګي تاسو ته من هذا دینا ومن كل كرب او د هر غمنا ثم انتم تشركون بیا تاسو شریکان جوړوي
قل اوه اے پاک حبیبا هو القادر هغه الله قادر دی علا پدی خبر باندې ان یبعث دا چراولی علیکم بتاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم استاسو د پاسنا او من تحت ارجلکم یا استاسو د خپو د لاندنا او یلبسکم یا تاسو ګډ وډ کړي شیعا پډلو کې او یذیقا او بسکوی بعضکم بعض لتاسنا بأس بعض د بعض جنگ ويذيق وبسكوي عذاب بعضكم بعض لتاسنا بأس بعض جنگ ويذيق وبسكوي عذاب بعضكم بعض لتاسنا بأس بعض عذاب یعنی بعض خلق په تاسو ته کوم دی د جنگ په صورت کې عذاب وسکوي انظر وګورا کیف څنګه نصرف من قسم بیانو الآیات دلیلنا لعلهم يفقهون د پاره دی چې دوی په شي وکذبوا دروغ وګڼو به دی عذاب لرا قومک قوم ستا وهو الحق او دا حق دی قل لست علیکم بوکیل قل او فرمایا وتا لستو چې نبیم زو علیکم بتاسو باندې بی وکیل نگهبان ذمہ دار لکل نبا ان د هر خبر د پاره مستقر یو وخت مقرر وی وسوف تعلمون زرد جتاسو پوه شي وهو القاهر فوق عباده او هغه الله غالب دی فوق عباده بخبل بندگانو باندې ويرسل عليكم حفظا او هغه الله را لګي پتا سو باندې حفاظت کوونکی فرشتي حتا تر دې پوری اذا جاء احدكم الموت چراشی او کست تاسو نه مرګ توفته نروح بقبض کړی د هغه رسولنا زمون فرشتي وهم لا يفرطون او هغوی هیڅ کوتا هین کوي د الله په حکم کې ثم ردوا بیا واپس کړي شي الى الله طرف ته مولاهم الحق چې مولا دي د دوی الحق او حق ته الا له الحكم خبردار الا خبردار له الحكم د هغه د بار اختیار دی د هغه الله د بار اختیار دی وهو اسرع الحاسبين او هغه زر حساب اغستونګي دی قل او ايوا د ایبغه حبيبا من ينجيكم سوق نجات درګي تاسو ته من ظلمات البر د وجد تکلیفونو نا والبحر او د سمندر تکلیفونو تدعونه تاسو بر هغه الله لرا تضرعا بعاجز سرا وخفيه او بټ سرا لئن انجانا تاسو وای کوچر نجات را کومږ من هذه گجر نجات ملو شو مونږ ته من هذه د دې تکلیف نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا به شو مونږ شکر گزارونه قل هو ودای پاک حبیبا الله ينجيكم الله پاک ينجيكم نجات درګی تاسو ته من هذا دینا د دې تکلیف نه ومن كل كرب او د هر قسم غم نه ثم انتم تشركون بیا تاسو شریک جوړوي قل هو ودای پاک حبیبا هو القادر هغه الله قادر دی علی بدی خبر باندې ایب عطا داچه راولی علیکم بتاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم استاسو د پاسنا او من تحت ارجلکم یا استاسو د خپو د لاندې او یلبسکم یا ګډ وډ کړي تاسو شیعا پډلو کې او یذیق او اسکوي تاسو او اسکوي عذاب بعضکم بعض لتاسنا باس بعض د بعض د جنگ د وجنا انظر وګورا کیف نصرف الآیات څنګه مون قسم بیانو الآیات دلیلنا لعلهم يفقهون د بار دوی چې دوی په شي وکذب به قومک او دروغ وګڼو د عذاب قوم ستا وهو الحق او د حق دی قل او دای بغ حبیبا لستو جنشتا لستو چې نه یمزو علیکم بتاسو باندې به وکیل نگهبان ذمہ دار لكل نبع د هر یو سیز د هر خبره د بارا مستقر یو وخت مقرر وي وسوف تعلمون زرد تاسو په هشه سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله